بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پدی ویڈیو کی تاسو ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو فضیلتونه بیانوم، چونکہ زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو فضیلتونو او د ډیرو مرتبو والو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه بیانول هغه زمونږ د وس کار نه دی، خو تر خپل وسه پورې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضایل، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفتونه او مرتبه دا به بیانو ان شاء الله. ځکه چې حقیقت دا دی چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په نسبت باندې ډیر ګرانو، ډیر اعلی مرتبه ول الله ورکړی وي، داسې علم ول الله ورکړو، داسې مرتبه ول الله ورکړی و چې نورو پیغمبرانو ته او نورو انسانانو ته او په دنیا کې هیڅ چاته الله جل شانه هغه مرتبه او هغه فضیلت نه دی ورکړی. لہذا په هغه فضیلتونو کې یو فضیلت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې امام الانبیاء دی، د تمامو پیغمبرانو امام دی، تمام انبیاء کرام داغه مقتدیان دي، داغه پسې ور روان دي. په بیت المقدس کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امامتی وکړه او تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش څومره پیغمبران چې دي هغه پیغمبران هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې شاته ودرېدل. لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی. دویم فضیلت شفاعت کبرا، دا فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاصل دی په ورځ د قیامت باندې چې هغه سخت او خطرناک ورځ وي، خلق به پریشان وي، کله به یو پیغمبر لذي او کله به بل پیغمبر لذي او هغې به ورته عذر پیش کوي چې مونږ نن د الله جل جلاله مخې ته سفارش نشو کولی ځکه چې الله جل جلاله ډېر غصه دی. لہذا آدم علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پورې مختلفو پیغمبرانو سره به خلق خبره وکړي خو هغې به عذر پیش کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شفاعت کبرا وکړي چې دغه شفاعت به د تمام عالم دپاره وي، ټول خلق به ترې فایده حاصله کړي، یعنی الله جل جلاله به حساب و کتاب شروع کړي. لہذا دا فضیلت او مرتبه صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حاصله ده چې شفاعت کبرا به کوي، د تمام انسانیت دپاره د تمام عالم دپاره به شفاعت او سفارش کوي. بل فضیلت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته افضل الکتب چې قرآن کریم دی دا ورکړی شوی دی، تورات، انجیل، زبور، نور صحائف، دا ټول د الله کتابونه د الله له طرف نه نازل شوي، زمونږ په ایمان دی، خو په هغه ټولو کې افضل او بهترین کتاب چې دی هغه قرآن کریم دی. دغه رنګ جامع شریعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړی شوی دی د تمامو انبیاء کرامو چې په شریعتونو کې کم احکاماتو، کم اوامر او منهیاتو هغه ټول چې کم دی په دین محمدی صلی الله علیه وسلم اسلام کې الله جل جلاله دا را جمع کړي دي. دغه رنګ د هر پیغمبر سره معجزه وي، د موسی علیہ السلام خپل معجزې وي، د عیسی علیہ السلام خپل معجزې وي، د سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام خپل معجزې وي، خو د هغې ټولو نه زیاتې معجزې هغه الله جل شانه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی وي چې هغه د زرګونو په حساب سره او بې شمېره چې کوم دی نو الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معجزات ورکړي وو. بل خصوصیت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دی چې پخواني پیغمبران به یو خاص امت ته، یو خاص کلی ته الله پیغمبر را لیږو او تر یو خاص وخت پورې به را لیږو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
تمام انسانانو او جناتو ته الله پیغمبر را لېږلی دی او تر یو خاص ځای او تر یو خاص وخته پورې د هغه پیغمبري نه ده بلکې تر قیامته پورې په تمامه دنیا کې الله جل شانه د هغه پیغمبري او رسالت دا قائم کړی دی او تر قیامته پورې به وي. بل خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت به د ټولو نه سیوي د ټولو پیغمبرانو امتونه هغه به کم وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت به سیوا وي. بل خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ټولو نه لومبې په پل صراط باندې پورې وځي پل صراط به پار کوي. او بل خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې د ټولو نړومبي جنت ته داخليدونکي هغه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت افتتاح هغه به نبی علیہ السلام کوي د حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلاس کې د جنت چابیانی دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو خصوصیات چند خصوصیات مستاسو مخ ته گزارش کړو.